وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د قربانۍ هغه ماده څاروی چې په هغې کې پی وي، غوا ده، ګډه ده، چیلی ده، میخه ده، اوښه ده، په هغې کې پی وي، نو د هغې اول خو دا مسله ده چې په هغې باندې د یخې اوبه د هغې په غولانځې ولي چې پی پکې وچ شي. خو کله کله داسې کېږي چې هغه پی وچېږي نه، خو څاروي ته بیا تکلیف وي، په غولانځې کې پی جمع کېدلو په وجه څاروي باندې بیا درد راځي. نو بیا د تکلیف لرې کولو دپاره دا پی د تېنه لشي، خو چې د کومو کسانو پکې ټل وي هغه خلق به دا نشي استعمالولی، دا پی به بیا صدقه کوي. لشل بیا جایز دي، خو دا پی به ځان دپاره نه استعمالوي، دا به بیا صدقه کوي، چاته غریب ته مسکین محتاجه کس ته به یې ورکوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا ظاهري عیوب کې نه راځي، د قرباني جایز ده. هغه څاروی چې پیدایشي طور باندې دواړه نه یګی دغه یا یوه نه وي، نو په قربانۍ باندې اثر نه پرېږدي، قرباني د دې جایز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. که دا یو کور کې پاتې کېږي، د دې خوراک څښاک یو وي، دا ترونه ترورانې چې کوم دغه چاچیګانې دي یا خپل کسان چې دي، د دې خوراک څښاک یو ځای وي، نو بیا خو خیر دی. خو که خوراک څښاک یو ځای نه وي، نو بیا د هر یو کس حصه چې بیله کړی شي، هغې نه بعد دی بیا که یو ځای کوي خیر دی، خو جدا کوي به جدا جدا هر یو حصه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. چې سونه یو توله وي، نو بیا ورسره د 45 تولو د چاندي مقدار سره بیا پیسې پکار دي، یا چاندي پکار ده یا پیسې پکار دي یا د ضرورت نه زیات شیونه پکار دي چې د هغې قیمت د 45 تولو برابر وي. ځکه موجوده وخت کې د چاندي توله په 1420 روپۍ ده، نو 1420 روپۍ باندې چې توله د چاندي شي، د هغې قیمت تقریبا 63,000 روپۍ جوړېږي. نو چې 63,000 روپۍ یو کس سره وي، یا د ضرورت نه زیات سامان وي چې د هغې قیمت 63,000 روپۍ وي، یا د سامان د تجارت چې کوم شیز د ګټې وټې خرڅېدلو والا شیونه یا د اخیستلي په دې نیت چې دا به خرڅوم، د هغه شیونه د 63,000 روپو وي، د هغې قیمت د 63,000 روپو ته رسېږي. نو بیا به دا کس چې دی دی به قرباني کوي، د باندې به واجب وي، او که دې نه کم مقدار کې وي، نو بیا پې قرباني واجب نه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کومې پیسې چې تاله چا یار دوست درکړي دي یا ملګري درکړي دي چې ځانله پې اختر له سوال او ته پې قرباني کوې، نو بالکل کولی شي، قربانۍ دپاره هم جایز دي. ملګري یا یار دوست چې تا ته څه درکړی، نو ته یې مالک شوې، او ستا خوښه ده چې ته یې څه کې استعمالوې، جامې پې اخلې، کپړه پیزار پې اخلي، او که نه پې قرباني اخلي، دا جایز دي که نه.